په 1472 کې یو ډیر مشهور ډاکو چې هغه د خپل ګنایانو نه اخر تنګ راغ او لاړو چرچ ته د خپل مغفرت دپاره د خپل ګنایانو معافی غوښتلو دپاره چرچ ته چې دی ورسېدو په هغه وخت چرچ کې ډیر زیات رش و ډیر غټ لاین چې کوم دی پادري ته لګېدلی و خلک په ورتلل په لمبر باندې پادري نه به یې د خپل ګنایانو کنفیشن کولو د خپل ګنایانو اعتراف به کولو پادري به ورله یو ټوکن ورکولو پیسې به یې تېشتې او د هغوی د ورله ویې چې ځئ به ستا ګناه معاف ور بیا به دا ګناه نه کېږي د دا ټول منظر کتو ناستو چې ټول خلک ختم شوي دي دی هم ورپاسېدلی دی پادري له دا واقعه لږ وګورئ ډېره زبردسته واقعه ده یو ډېره انټرسټینګ واقعه ده زموږ دپاره پکې هم یو ډېر غټ سبق پروت دی او دا کار زموږ په معاشره کې هم کیږي په هر مذهب کې دا کار کیږي نو ځکه دا ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره به ضرور شریک کوئ څه ټایم چې دی پادري له ورپاسېدلی دی پادري له یې ویلي چې دغه رنګ زه خو یو ډېر غټ ډاکو یم او بس زه تنګ شوم د خپلو ګنایانو معافی غوښتلو دپاره راغلی یم بس پادري دله هم ټوکن کټ کړی دی پیسې ترې اوستې پیسې یې ورکړي دي او دله یې ویل زه ستا ګناه معاف شوې ده پادري روان شوی دی ده ورپسې شاته آواز ورکړی دی دی اکثر چرچ کې فادر ورله وایي زما خیال فادر راشه فادر چې واپس راغلی ورله ویلي چې دغه رنګ تا خو ماله د تېر شوو ګنایانو معافي وکړه خو زه غواړم چې ماله د مستقبل د راتلونکي ټایم کې چې زه کمې ګنایانو کوم چې د هغې معافي ماله میلو شي پادري پرې لږ سوچ کړی دی ویلي چې راشه بس هسې مې ته پیسې ویشتې راشه په دې ته م پیسې واله ورله ویلي صحیح ده تاله به زه ټوکن درکړم د ستا چې کمې ګنایان دي یا به معاف شي خو د دې چې څومره فیس دی هغه ډېر زیات فیس دی او هغې کې ډسکاونټ هم نشته ده ولې چې څومره فیس یې ماله ووایه زه تاله پیسې در کوم خو زما د مستقبل ګنایان هم معاف کړه هغه ولې صحیح د پیسې ده ورکړي پیسې ته جمع کړي د ولې ټوکن ورکړی دی دی هم خوشحال بهر راوتلی دی بهر په چوک کې دلې چونکې چې څومره هم خلک چرچ ته راغلي ای له تللي نو هم له چرچ میدان کې اورېدل لکه مطلب رش ډېر زیات و دی بهر په چوک کې ولاړ دی چرچ ته مخامخ چې کوم غټ میدان دی کې دی ولاړ دی کې پادري هم چرچ راتاله کو او را روان شو څه ټایم چې پادري دله راورسېدو دغه فادر دله راورسېدو ده ته په توره باندې سر ووهلو او قتل یې وکړو جي چې قتل یې وکړو ټول خلک راټول شو چې خلک راټول شو خلکو له دې اعلان وکړو خلکو له ښه صفا الفاظو کې ټوکن وښولو چې دا ټوکن ما دې پادري نه د خپل مستقبل د ګنایانو ویشتو دا ګناه ما د نه د قتل د ګناه ټوکن چې کوم دی ما عمده نه ویشتو مطلب بل چا نه مې نه عمده راله د خپل قتل د معافی ټوکن راکو چونکې ما دله د فیوچر د ګنایانو وي او د ما مقصد هم دا و د قتل خلک راټول شوي پادري له ولاړو ده نه یې تپوس وکړو چې تا نه به هم لا غټ ګناهګار وي تا دومره غټه ګناه وکړه چې تا پادري مړ کړو فادر دې مړ کړو د چرچ پادري دې مړ کړو ده ولې زما نه غټ ګناهګار هم دی که نه زه خو وایي لګیا یم د خلکو نه په زور زبردستۍ په تماچه باندې او په خپل زور باندې خلک لوټوم هغوی نه پیسې اخلم دی خو وایي لګیا دی په دین باندې په مذهب باندې لګیا دی خلک لوټی په مذهب باندې د خلک لوټ که چا نه څومره پیسې چا نه څومره پیسې زما نه غټ ډاکو خو وایي دی زما نه غټ مجرم خو دی زما نه غټ ګناهګار چې کوم دی هغه دی زه خو په خپل زور زبردستۍ باندې کوم ده خو دین وسیله کړی دی ده خو د خپل مذهب وسیله کړی دی د مذهب شاله چونکې او دله خلک ډېر معزز انسان هم وایي او وایي زما نه غټ ډاکو چې کوم دی هغه هم دی نو ستاسو خپله سوچ وکئ همداسې خلک چې کوم دی په هر مذهب کې وي چې د مذهب نوم استعمالی او هغه هم د خپل مفادو دپاره د مذهب نوم استعمالی نو افسوس چې بیا هم ډېر خلک دغه خلکو سپورټ هم کوي نو دا یو شاړ غوندې ویډیو وه زما مقصد څه مذهب ټارګېټ کول نو څه دغه نو صرف یو شاړ غوندې واقعه وه چې دا په حقیقت کې شوې ده نو تاسو سره مې شریکول غوښتل د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ والسلام